دا کوم یو اذان دی؟ د ماسپښین مشر سرکار. دا یاسمین راورسېده که نه؟ لا خو نه ده مشر سرکار. गाड़ी उधरो. पर्दा. डिसूजा. जी बीबी जी. चाहता हूँ नवे. बीबी जी नमक हराम अनेम.
تاسو ګاډي نه سامان راوباسئ، زه دای را لېږم. ها دجی. دای जी बीबी जी, गाड़ी की सामान दे दन्ने रोड़ा जी. نسیمه، یاسمین راغله. سر کوه. راشه زر. کالی چرته دی؟ गाड़ी की दी दई रोड़ी. زره دننه روړه. مشر سرکار سوزل ستا تپوس کړی دی. زمانہ د کالو په پوښتنه کوي. رښتیا وې. اوس زمونږ تپوس څوک کوي؟ علاوه ډیر شاپینګونه کیږي لګیا دي. سمو روړل هماغه کم چې مشر سرکار خوښ کړیو. دونیسه علاوه مشر سرکاروم سم هسته کالی او والے اخلي. دا وګوره څومره ښکلي دي. وګوره کنه. ها؟ اوف دا څومره ښکلي دي. دا وګوره.
وګورئ کنه دا ټول کالی به سي څومره تولې وي 50 تولې تا ته شل ملو شوي وو دې ته 50 مطلب یعنی ما ته به 100 تولې ملاویږي الله چې د چا بلګي د تیل فزې او پمبلی شي د خپل نصیب خبري وي مالک چې چاله غواړي رنګي کی او چې چاله غواړي نو د سپین کفنونه ورواچي ته مو خاندا یو سو رزيدي تا سره دا غینه پس تم د دې کفن بردارا ډلې حصہ جوړې دوالې ستاسو نه مخکې د دې کور نوکرانو د داج سامانو کتلو هغې درې واړو بهر د کالو نمایش شروع کړی دی ما دومره منې کړه خو هغې اډوله مني نه बतूला जमा कपड़े तैयारी का دا له کومې شرافت شو چې مور دې خبر هم نه ده او د هغې د زوی دای داسې نمایش دپاره په چوکونو کې پروت دی هر کله چې په دې کور کې څه موقع راغلی نو تاسو درې واړو ضرور څه کارنامه کړې ده چې په کومې ټوله خوشحالي په غم بدله شي ولې په داسې سپکو حرکتونو باندې زما غوسې له هوا ورکوې غلطي وشوه چې کله هم ما ذلیلوې نو تاسو درې واړه د ټولو نه مخکې یې او بیا وایې چې غلطي وشوه په دې کې د ذلیله کولو څه خبره ده دا ذلالت نه دی زما نه وړاندې زما د انګور کالي زما د کور نوکرانو کتل هیڅ هم نه دي لیدلي زموږ نه علاوه هم نه دي لیدلي ما دپاره تاسو درې واړه نوکرې یې بلکې د هغې نه هم بدتري یې زما د یوې نوکر هم دومره جرأت نشي چې داسې بدماشیان وکړي لکه څنګه چې تاسو کوئ
هر څه بس کې کنه پپو که چېرې غریبي یاسمین نه غلطي شویم ده نو تاسې معاف کې اسې پیسه تاسو ځان له بلډ پریشر سیوا کوئ نه بس یاسمین اوس د نور څه ویلو ضرورت نشته بیا به د خولې نه څه غلط وځي او پپو به پې غوسه شي تاسو دننه لاړ شئ ولې لاړه شم پرېږده چې تپوس ترې وکړم چې زما د اجازت نه بغیر دا هر څه څنګه وشو صرف د دې دپاره چې ما ذلیله کې او بیا لکه د مسکینانو وی چې مشره سرکار خو غوسه کوي زموږ خو په ګېډو څه قصور نه و د دې هیڅ قصور نشته نو د چا قصور دی ستا د فاطمه اوس خپله ښځله د ماشومې په سر اچولو ضرورت نشته تاسو درې واړه هم زه ډېرې ښې پېژنم او دا هم د ځان بچ کولو دپاره د بل له جامې ویستل خو د څوک ستا نزدې کې نسیمې خدای دپاره پپو بس هم کې تاسو ولې خپل موډ خرابوئ تاسو به د خراب موډ سره جنې کور کره دا جوړئ په کوم دا چې د دې سپېرو ښځو نظر لګېدلی وي هغه خو به زما سپین ځان سره یو نسي زه د خپل زوی کور آبادومه بربادومه یې نه واپس کړئ دا ټول اوس به موږ نوي کالي جوړو ماخام کې چړم نور ونسي بیا ورلور کړي په سمندر کې غوپې چې د بلبل وزرې ولې او پرې کوي هسې هم قید دی باغیچه کې قوالی ډیره مسته نه ده قوالی خو ښه وه قوال ډیلو چې یو 2 هفتې لنګر وخوري نو تکړه به شي څه هم تکړه شه اورېدلي مې دي چې مور د نن نیټې ده روانه ده جی ډېر ورکوټي جی دی الله مې د پلارو بخښي کله چې دا خبره وکړه نو زه پوره یوې هفتې د عیاشۍ لپاره لاهور ته تلوم د واده خوشحالۍ بنده سور سپین کی یار ته لکه د مظلومانو ولې ولاړې دا ظلم دی بابا هیڅ ظلم نه دی دا الله او د تقدیر لیکلی دي
کله چې دوی عظیم هستیانو ودونه کړي دي نو زه او ته څه څیزونه یو که دوی ودونه نه وي کړی نو نه به زه هم او نه ته دا ټول عظیم خلک وو یا کېدای شي زه دومره عظیم نه یم د واده نه پس هر یتیم نه عظیم جوړ شي او ستا خو ماشاءالله پلار هم شته او مور هم بابا د کراماتو په چکر کې زه د بل چا ژوند نشم بربادولی کله چې زما واده و هغه وخت مال هم دا خیال راغلی و باباجي سره دلته د دې قبرونو مخکې همدې ځای کې ما دا خبره کړې وه ته ما هغه خبره کې اوس چا چې دومره زیات سبق ویلی دی نو کراماتو باندې لږ ډېر شک پیدا کیږي خو چې کله کرامت مخې له راشي نو هله پته ولګي د قبرونو سبو ستا مخامخ دی اوس ستا مرضي ده زما هیڅ مرضي نشته بابا ټوله مرضي د دوی ده د دوی په مرضۍ کې برکت دی که په دوی شک کې نو نه به ستا آخرت روښانه وي او نه به د دنیا गजरों की दाऊस बने तार पटकड़े चीदा का मुख पुलांदे खबर जोड़शी दहा मुख पुलांदे दुड़वालुज़े مبارک شه لاړه هغه څوک فاطمه چې کله مغه سپیره راشي څه نه څه فساد ضرور جوړي ته هم همیشه د هغې سره خوله ګډې د چا سره چې د دې دښمني ده دی خو ورته تر اوسه هېڅ نه دي ویلي زما ورسره دښمني نشته خو که هغه ما دښمنه ګڼي نو دې کې زما څه قصور دی ټولم ستا قصور دی چې هغه ستا په حیثیت سوځېده نو ته هلته ولاړ وې او خندل دې ولې دا خبره داسې وکړه هسې الله چې د چا بله کي د تیلو په ځای اوبه هم بلې شي د دې څه مطلب ورککلې چې تا ته د مطلب پته نه وه نو تا خندل ولې بیبي ستا په انداز باندې تا چې په کوم انداز وویل ما په اډو سوچ نه کو ومې خندل او د هغې وجې نه دومره غټه مسله جوړه شوه هیڅ خبره نه ده په دونه موده پس ستا په دې مخ خو موږ لږه خندا ولیده که نه زما په وجه مشر سرکار تاسو بې عزته کړئ یا ستا په وجه کله هغه خو ټول زما کارونه نه به مې د اوبو په ځای د تیلو خبره کوله او نه به دا دومره فساد جوړېدو خو دې دپاره بیا دپاره خیال کوه ګنې مشره سرکار به پیر صاحب ته ووایي او زموږ ټولو خندا به هم بنده کي کلم چې زړونه بند شوي دي نو د خندا د بندېدو به څه غم کوو اوس تاسو دواړه ځئ زما د آرام کولو وخت شوی دی ولې تا کمې داسې یوې وکړې چې په رڼا ورځو د کېږې ته د هغې سپېرې په وجه د مشر سرکار د بې عزتۍ نه پس دومره خو زما حق جوړېږي چې لږ ساعت آرام وکم خپل ځان مې په خطره کې واچول او تاسو ټول مې څومره ډېر خوشحاله کړی
اوس تاسو فرض جوړیږي چې زما خدمت وکې او ما ودکې. راځه بیبي دواړه دې لختې چاپی کو او ثواب ګټو. ته ګټه ثواب زه خو ځان له نه جوړم. یاره نه ما خو ټوکې کولې. ولې ما ګناهګارې؟ دې کور کې زمانه غټه ګناهګاره څوک ده؟ موږ دواړه تانه مشران یو، په عمر کې هم او په ګناهونو کې هم. ځکه خو دومره اوږده سزا تېرو، نه مرو او نه هم ترې ځان خلاصېږي. موږ خو خپله تېره کړه، ته بې څنګ تېرې. که تاسو د مخکې نه دي په خپل کابو کې ساتلې وي نو نن به دي داسې چلونه نه کول. که د ښه خاندان وي نو داسې حرکت به نه کولی. په دومره غټ خاندان کې راغلی خو سپکوالی ترې ونه وتو. تاسو دا هر څه پیر صاحب ته ولې نه وایې؟ د هغې نه پس هغې پوه شو د هغې کار. تاسو ولې دې معمولي ښځو سره خوله وښې؟ داسې لس ښځو لپاره زه یوازې کافي یم. د هغوی نور ډېر کارونه دي. داسې وړو وړو خبرو له به زه هغې له تکلیف ورکومه. څومره ساده یې تاسو. دا ټول ستاسو د مینې او شرافت نه غلطه فایده اخلي. پیر صاحب ستاسو خلاف لمسوي. فرزانې راته ویل چې دې ستاسو شکایت کولو پیر صاحب ته. فرزانې چې راشي نو ته پوښتنه وکړې. ما ته خو یاد هم نه دي چې هغې څه ویلي وو. تاسو ښه خبر یې چې زه دې خبرو ته خیال نه کومه. جی بیبي جی. هغه ورځ هغې دواړو پیر صاحب ته څه ویل؟ پرېږدی بیبي جی چېرته ستاسو غټو خلکو په جنګ کې مونږ غریبانان دل نه شو. ډېر بکواس مه کوه چې څه درنه تپوس کوي هغه ووایه. بس جی هغې ستاسو خلاف د لمسولو کوشش کولو او زما په خولې خو بالکل نه راځي. تاسو ته یې داسې کنځل کول. بس څه ووایم زما په خوله دې ننکی راوخیږي. دواړه وي د عام نه بیبي مساله لږه تیزه وه او نسیم بیبي چپ وه. ها ټیک ته اوس ورځه. جی زما په خیال اول د امینې ته د هغې حیثیت خول پکار دي. وړاندې ستاسو مرضي. शाबाश। शुक्रिया बीबी जी। ओसो आया څوک راغلل؟ دواړه پیران. اوس تاسو والا پیر لبرلې طرف ته لاړو. یو ځل بیا شاباش. शुक्रिया बीबी जी। څه خبره ده؟ ډېر خوشحاله ښکارې. کیدای شي د واده په خوشحالۍ دې اننګي سره شوي. دا څه بدتمیزي ده؟ دا بدتمیزي نه ده، مینه ده. زما داسې کچار کتونه بالکل نه دي خوښ. زما هم نه دي خوښ، خو ستا بې روحي مې په داسې کولو مجبوره کي. که چېرې ته ټیک شوې نو زه به هم سمه شمه. لاس پرېږده زما. که پرېنږدم نو څه به وکړې؟ نو زه به درنه په زوره خلاص کړمه. لاس خو دې خلاص کو، خو ځان به څنګه خلاصې؟ صرف یو کال پاتې شو، د هغې نه پس به زه یم، ته او زموږ ماشوم. دومره په غوسه راته ولې ګورې؟ په دومره ښایسته مخ غوسه ښه نه ښکاري. ما خو زموږ د ماشوم نوم هم خوښ کړی.
اشر کولې دې کنه خوبونه قتل پرېدا زه درته حقیقت وایم هر پرېدا وای چې جنې دې خوښه شوه ولیده تا که هر څنګه خوستانه وړې رخی ستا پشان بے شرم او بے حیا بنئ हेलो دا ته چرته یې بچې ستاسو شاته ولې بیا فون کوي دومره موده پس خو ټول ملګري یو ځای شوي وو په رنګ کې بنګ اچول خو دې څوک ستاسو نزدکي چرته لاړې خبره واوره الله لورې وای لورې خبره خو واوره څه وشو امي زه نور خبره به بیا کو زر تیار شه څه دپاره نن پړم بزل مشر سرکار مونږ کره راځي میلاد لا هغوی شان کې د ګستاخۍ کولو پځې د هغوی د استقبال تیاری وکړه پړم بزل هغه خپل مرید کره راځي ها کاکا جی خو وی چې ابو ستاسو مرید دی هغه خو وی چې ابو زن مرید دی او ستاسو اختیار وای ابو په یو وخت کې د دوه خزو مریدي څنګه کولای شي ولا حول ولا قوت اسه امي دې پیره مریدې سره زمایس کار نشتا زبلاس ماس نخ کولوما بشکې مخکولاوا بخبل ستا تندې خپل کی مطلب چې خلول ملول بخامخای ها بس دا خبره پرېدا او زر تیار شه ها تیارې غما دا خو راته وای چې هغه راځي ولې هغه د خپل زوی پیر شهاب رشته ونه ټیله راځي زه خوشاله یم او ټول عمر به خوشاله یم بس تر دې وي تما سره پته نشي چې څه ویل لګیا یې ما داسې څه وایي چې تاسو په دومره کار شوې ته د خپلې غلطۍ منلو په ځای ته بیا هم په اوبو کې منداڼو وښې بلال لپاره د مایرې رشته غوښتلو راغلم بایجان ما رشته هغې له ورکړې ده تاسو د دې نه ډېر ښه خبر یې چې د بلال او مایرې یو بل خوښ دي د پیر صاحب زما روټۍ به نن هم دلته روړي مشر سرکار هغوی خو د نسیم بیبي سره روټۍ وخوړه